الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الله تعالى في مقام آخر: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما قابل قدر ډیرو غیرتمندو مسلمانانو، حاضرینو، سامعینو، د رجب المرجب میاشت شروع شوې ده. په دې میاشت کې څه واقعات او څه د الله رب العزت احکامات او دارنګې په نن دور کې د عوامو په دې کې د بدعاتو
او دارنګ د خود ساخته د عبادت کم عمل شروع دی پاغه باندې ځان پوهه کول پکار دی. اللہ رب العزت قرآن کے فرمائے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. مفسرین ذکر کړي دي د تاریخ کتابونو مختلف اقوال پدې کې ذکر کړي دي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د معراج کا مواقع راغلی دا د الله رب العزت سره د ملاقات داغی متعلق اقوال ذکر شوی دی. بعض فرمائی د ربیع الاول په میاشت کې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله رب العزت سره هم کلام شوی دی. او بعض اقوالنا دا ثابتیږي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د رجب په میاشت کې د الله رب العزت سره ملاقات شوی دی. محترم د رجب میاشت ته په دې کې څه اعمال داسې دي چې هغه د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه ثابت دي. لکه پای کې خصوصا دا دعا اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم با چې کله دا میاشت پر اوختله د رجب میاشت د دین بعد د شعبان میاشت او ورپسې دریم بیا د رمضان مبارک میاشت د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم معمول مبارک بداو چې په دې میاشت کې به دعا کوله اے الله زمون په عمر کې برکت واچي چې د رمضان مبارک میاشت ورسو. فرمای اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان. یا الله موږ د پاره د رجب د میاشت برکتی کې موږ د پاره د شعبان میاشت برکتی کې وبلغنا رمضان او موږ د رمضان مبارک میاشت ته ورسئ چې موږ د رمضان مبارک د میاشت روزي ونیسو. علماء کرام فرمایي دا دعا ویل په دې میاشت کې دا میاشت چا ولیدله راوخیږي دا دعا ویل دا سنت عمل دی. که چا مخکې نی ویلي خبر نه وروسته دی وی اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان دا دی رسته وی دا پیغمبر علیه السلام سنت عمل دی. او محترمو د دې خبرې نه دا مونږ او تاسو ته یو قسم له درس دی چې د مسلمان شان دا دی چې دی با د رمضان مبارک د میاشتې د روزې دپاره د هغې مشتاق پړه کې به د هغې شوق وي. یو خو زموږ د مسلمان حال دی چې رمضان را لنډېږي پړې دړ راځي ټول 11 میاشتې تېرې شي دی نه د روزې حساب ولګوي نه د شپې حساب ولګوي دته نه د منځونو پته وي نه د اذان ټیم معلومي. خو چې کله د رمضان میاشت راشي نو د ډېر د دې رمضان سره شوق نه نو کله بیا د روزې حساب کوي او خو دا خو دا روزه ډېره اوږده ده ډېره غټه ورځ نه ده او دا خو په ګرمۍ کې راله او دا خو په یخنۍ کې راله او دا خو دومره اوږدې شپې ورځې دي. محترمو د مسلمان شان دا دی چې هغه د رمضان مبارک د میاشتې د روزې دپاره
پړه کې یو شوق لري دغه تمنا دی چې کله به د رمضان میاشت راځي چې زه د الله رب العزت دا اهم عبادت اهم حکم دا زه پوره کړم او د دې میاشت ډېر برکتونه دي. نو محترمو یو خدا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت عمل دی. بل په نن دور کې خصوصاً په دې سوشل میډیا باندې عوام د دې نه خبر دي. خلک یو میسج کوي یو پیغام لیږي چې روژه دومره ورځې ورته پاتې شوي او چا چې مخکې د روژې وینا وکړه چې دومره ورځې دي وي د هغه دپاره دا ثواب دی. حالانکه احادیث مبارکو کې د دې خبرې ثبوت نشته. محترم مونږ مسلمانانو له د هغه کارونو نه ځان بچ کول پکار دي کوم چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمل نه او معمولات نه او سنت نه. او بیا د داسې کس دپاره خو ډېر زیات لوی وعید دی چې کم کس د ځان نه حدیث جوړوي. احادیث مبارکو کې راځي وایي چې چا چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بس یو خبره منسوب کړه چې دا خبره دا وینا دا جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا او هغه د هغه پیغمبر علیه السلام وینا نه وي دروغ یې ورپسې ووي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي دا کس ځان له په جهنم کې ټکانه خوښه کي دا د ځای جهنم دی. دې وجې نه که تاسو چېرته خیال کړي تبلیغي حضرات چې بعضې وخت کې بیان کوي اکثر احادیث خو ته په یاد نه نو دې وجې نه هغوی کوشش دا کوي دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث مفهوم دی که په هغې کې الفاظو کې لږ اخوا دې خوا راشي نو نقصان نه کیږي. ځکه هم دقې د الفاظو هغه مفهوم دغه وي د حدیثو مفهوم دقې مطلب یې دغه وي. نو پکار دا ده چې مونږ ته یو کس دا وایي چې دا د پیغمبر حدیث دی او دا خصوصاً په سوشل میډیا دا شیر کې دا نورو خلکو ته ورسوئ په دې کې دومره ثواب دی نو د هغې لږ تحقیق پکار دی معلومات پکار دي. بې سنده او بې معلوماتو داسې قسمه خبرې شیر کول نه پکار ځکه حدیث نه او تا په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې دروغ حدیث جوړ کړ نو ځان له جهنم کې ځای جوړ کړ. دا دومره خطرناک خبره ده. او محترمو دویم یو عمل بعضو خلکو کې دا یو مشهور دی چې د رمضان مبارک په میاشت کې د رجب المرجب په میاشت کې بعضې خلک په 27 رجب باندې چونکه د یو قول مطابق د معراج واقعه په 27 رجب باندې پیښه شوې ده. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله رب ملاقات لا د یو قول مطابق اقوال پکې دي ما تاسو ته مخکې ووي چې هغه د رجب په 27 تاریخ باندې دا واقعه راغلی ده. نو بعضې خلک په دې ورځ باندې د روژې اهتمام کوي او د روژې اهتمام کوي او د هغې دپاره ثواب ثابتېږي چې دې خو دومره ثواب دی. یا بعضې خلک په دې ورځ باندې خاص عبادت کوي نفل کوي په خاص طریقه باندې دا صورتونه پکې ووایي وایي د دې دومره ثواب دی. محترمو داسې قسمه احادیث نه موجود دي او نشته دی بعض بې سنده دي موضوعي احادیث دي. امت لا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو باندې په سنتو باندې عمل پکار دی. د ځان نه جوړ شوي خبرو باندې نه چې کوم د ځان نه جوړې شوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوم تعلیمات مونږ ته دي د هغې پاسداري پکار ده. د روژې متعلق چې کوم خبر راځي
بعض روایتونو کې راځي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې هغه ته معلومات حاصل شو، پته ورته ولګېده چې بعض خلک ناپوهه خلک داسې دي چې هغوی په 27 رجب باندې د روجې اهتمام کوي، روجې نیسي. وی په دې ورځ باندې د الله سره ملاقات شوی دی. نو د حضرت عمر عنه معمول بیا داو چې په هغه ورځ به ووته او چې په چا باندې به شک راته چې ده به روژه نیولي، هغوی ته به یې وي شابه زما په مخ کې خوراک وکړې چې ستاسو روژه ده که نه ده. مطلب دا چې که چا روژه وه نو روژې به یې پرې ماتولې. روژه څومره لوی عبادت دی، خو دا یو خبره ذهن کې یاد ساتل پکار دی، عبادت د الله د حکم او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق چې کم کارو شي دا عبادت دی. ورنه که د الله حکم پکې نه او د پیغمبر سنت پکې نه نو بعض وخت کې بدعت جوړیږي. دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ عمل دی چې د بدعاتو د هغې داسې سدباب یې کړی دی، روکتام یې کړی دی. په دې میاشت کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم معمول هغه زیات تر دا و چې عباداتو کې به نور هم زیات اضافه کوله. د رجب په میاشت کې، د شعبان په میاشت کې او د عامې روجو د نیولو اهتمام به زیات کو. ولی ورپسې د رمضان مبارک میاشت را نږدې چې انسان د مخکې نه د روجو څه ځان عادت کی نو مخکې د رمضان مبارک روجې ورته بیا اساني، او که داسې چې ناڅاپه په سړي باندې روجې راشي په غونډ کال کې یوه روجه نه نیولې نو بیا ورته روجه ګرانه، بیا کله وی په سر مې درد دی، کله وی په دې ټیم کې را باندې خبرې بدې لګي. نو دې وجې نه مخکې نه ځان عادت جوړول پکاري. عام کله روجې نیول پکاري، کله د یو ورځ باندې ونیسه، دوه ورځې پس بیا ونیسه، په هفته کې یو روجه دوه نیسه، دا ځان له معمول جوړول پکاري. محترم په دې میاشت کې روایتونو کې راځي په 1 رجب باندې د طوفان نوح واقعه په دې میاشت کې راغلی ده. څنګه چې ما وی د معراج واقعه د یو قول مطابق د رجب په 27 شپه باندې د معراج واقعه پیښه شوې. د مانځه فرضیت دا په 27 رجب باندې دا د فرضیت راغلی دی. دا قرانګي کتابونو ذکر کړی دي چې د زکات فرضیت هم په د رجب په میاشت کې راغلی. محترمو غزوه تبوک متعلق تاریخ ذکر کړی دی، دا د رجب په میاشت کې د غزوه تبوک دا پیښ شوی دی. د قرانګي جزیه چې کله جزیه حکم راغلی دی وی دا حکم هم د رجب په میاشت کې دی. د رجب میاشت ډیره برکتی میاشت ده، په دې کې د عباداتو زیات اهتمام پکار دی او د هغه عباداتو اهتمام پکار دی چې کم سنت عبادات دي، کم ثابت عبادات دي، ثابت نه دي او سنت نه دي. محترمو هغه عبادتونه چې کم د ځان نه جوړ شوي، د ځان خلکو روایتونه جوړ کړي، د دغسې عباداتونه دغسې اعمالو نه ځان ساتل پکار دي. خصوصا مسلمان له پکار دي چې د ډېر منځونو اهتمام کوي، د نفلونو اهتمام پکې شروع کی. فرض خاص مونږ کوو، فرض خو په مونږ باندې فرض دي، خو د نفلو اهتمام شروع کو. نوافل
دا کو کم سے کم صلاة تسبیح منځونه شو، دارنګې د اشراق منځونه شو، نفلونه شو، د دې اهتمام شروع کو، تهجد اهتمام پکې شروع کو. دا میاشتې ډېرې برکتي دي، په دې کې د الله رب العزت قرب حاصل کو، الله ته نزدېکت حاصل کو، د الله سره خپل تعلق پیدا کو. محترم مونږه د الله رب العزت نه څومره باغیان یو، څنګه ژوند تېرو مونږه 24 घंटे د الله رب العزت نعمتونه دا مونږ حاصلو او استعمالو، سا اخلو، خوراک څښاک کو، ګرځېدل کو، لیدل کو، اورېدل کو، او د الله رب العزت نافرمانه ته وګورو څومره د الله نافرمانه کو. هر سړی خپل ګریوان کې سوچو کی زه د الله څومره نافرمانی کوم. دغه لوی ذات چې دا ټول کائنات دغه په قبضه او قدرت کې دی. هغه رب روایاتو کې راځي وایي دا آسمانونه، دا ځمکې، دا هواګانې، دا غرونه، دا د الله نه اجازت غواړي، ربه مونږ له اجازت راکه ستا دا باغی بنده دا مونږ هلاک کو. ځمکه اجازت غواړي، ای ربه ته اجازت راکه چې دا انسانان دا په خپل ځان کې وردن نه کو، دا ځمکه وشلیږي او پکې وردن نشي. غرونه د الله نه اجازت غواړي، یا الله مونږ ته اجازت راکه چې خپل منځ کې رايوځای شو او په منځ کې دا بنده چقني کو، ختم کو. هواګانې د الله نه اجازت غواړي، ای الله مونږ له اجازت راکه چې په دې هوا کې دا انسانان غون ختم کو. الله رب ته دومره شفیق ذات دی، مهربان ذات دی، فرمایي چې که ستاسو بندی سم خوښي ورسره وکړئ، او که نه زما بندی زه د توبې په انتظار باندې. څومره لوی ذات دی، څومره رحیم کریم ذات دی. د دې وجې نه مونږ ته ټول له پکار دي د الله رب العزت سره خپل روغه وکړو. څومره عبادتونو کې زمونږ نه کمی راغلي دا کمی ختم کو. را باندې قضا منځونه دي، یا د الله حکمونه کم قضا دي، یا پردی حق را باندې دی ادا کول پکار دی، هغه ادا کو. منځونه دي، زکاتونه دي، هغه ادا کو. چا باندې روجې فرض پاتې شوي دي، په غلطۍ سره په قصد سره خوړلې شوي دي، په قضا دي، دا قضا پوره کو. محترمو هغه لوی ذات زمونږ د توبې په انتظار دی چې مونږ تاسو توبه وباسو، او په دې دا څومره ورځې زمونږ او تاسو مرګ را روان دي، څومره ورځې پاتې دي چې د هغې نه مخکې د مرګ نه مخکې د الله سره خپله روغه وکړو. الله رب العزت زموږ او تاسو د ټولو ګناهونه معاف کړي، او الله رب العزت زموږ او تاسو په دې خبرو باندې عمل لا نصیب کړي. دعا وکړئ اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم. رب زموږ ګناهونه معاف کړي، رب ټول امت محمدیه ګناهونه معاف کړي، رب سموي سم واورې د بدې باندې ته عمل لا نصیب کړي. رب مونږ ته د منځونو د صحیح منځونو توفیق را نصیب کړي. ټول په ټوله انسانان مسلمانان دا منځګزار جوړ کړي. څومره انسانان چې ټول کلمې والا ایمان والا جوړ کړي، کامل مومنان مونږ ټول جوړ کړي. رب د گناهونو محفوظ ساتي، سترګې مو د غلطو لیدو نه محفوظ کړي، وګونه مو د غلطو اورېدو نه محفوظ کړي، ژبه مو د غلطو وینا نه محفوظ کړي، لاس خپې د غلطو عمل کول نه محفوظ کړي. رب زموږ دنیا ښایسته کړي، آخرت مو هم ښایسته کړي. څومره مسلمانان وفات شوي دي، مغفرت یې نصیبه کړي، د ټولو قبرونو جنت باغچې وګرځي. رب څومره مسلمانان دا بیماران دي، صحت کامله عاجله مستمره دایمه نصیبه کړي. هسپتالونو کې دي چا مور پلار بیماران دي، چا رونه خویندې بیماران دي، چا ماشومان بیماران دي، رب ټول ته رب ته صحت کامله ورکړي. رب چا اولاد نشته، نیک عمله دیندار اولاد نصیبه کړي. رب چا اولاد شته، رب ته دیندار حیادار او پردهدار لوی کړي. رب زمونږ باندې د حیا او د عزت صادر راخورې کړي، د نفرتونو نه د جنگ جګړو محفوظ ساتي. خصوصا رب زمونږ د علماو حفاظت نصیبه کړي. رب کوم خلک د علماو دشمنان دي،
رب تو ته هدایت نصیب کی هدایت نصیب کی نہیں ازلی بدبخت دی رب دا ملک ته وزگار کی رب دا دنیا ته وزگار کی خصوصا زموږ د علماو حفاظت نصیب کی زموږ د مسلمانانو د دیندارو خلکو مسلمانانو حفاظت نصیب کی زموږ د زنانو د عزتونو رب ته حفاظت نصیب کی رب زموږ د نارینو زنانو حفاظت نصیب کی رب د مدارسو حفاظت نصیب کی د مدرسو ضرورتونه رب ته پوره کی رب څومره مساجد چې دي د هغې ضرورتونه رب ته پوره کی ټول مساجد په اعمالو باندې آباد کی رب ټول مساجد په اعمالو باندې آباد کی په مسجد کې رب د له لعبنا د فضول خبرونه د فضول اعمالنا مونږ ټول مسلمانان محفوظ کی خصوصا د دروغونه د غیبت نه به رب مونږ مسلمانان محفوظ کی رب د ټول مسلمانانو په زړه کې د عزت کولو توفیق را ترا نصیب کی رب ټول مسلمانان ته رب څومره چې دي د هغوی د دنیا او د آخرت خوشحالۍ نصیب کی د دنیا او د آخرت د غمونو نه مشکلاتو نه محفوظ کی څومره مسافر مرګري دي بهر ملکونو کې دي خپل ملک مسافر دي رب ته امداد نصرت او مدد کی زموږ د مرګ نه مخکې د مرګ تیاری نصیب کی وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین سنت کوي الله